د اویس شهید قاتل الیاس کوم چې د جیل نه راخلاص شوی و هغه د اویس شهید پلار ته ټول حقیقت ښکاره کړی دی چې مونږه بېګناه وو. دوستانو که چېرې تاسو د دغه حقیقت نه ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړی موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تلویزیون څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو اویس د ضلع چارسدي تخریچک منځني علاقه شوډا کې اوسېدو اویس د اسلامي کالج پېښور سټوډنټ و کوم چې ډېر خونخاره او ډېر ذهین و. دوستانو چا دغه خونخارۍ چا دغه ذهینۍ ته پرېنښودو او ډېر بېدردۍ سره یې قتل کړو. د اویس شهید د قتل نه بعد پوره 40 ورځې بعد د اویس شهید قاتلان ګرفتار شول. چې کله د اویس شهید قاتلان ګرفتار شول د اویس شهید قاتلان بل څوک نه بلکې د اویس شهید د خپلې خور خاوند د خور د خاوند ماما د خور د خاوند د تره زوی ووتل. دوستانو د هغې ونه د اویس شهید په قتل کیس کې ملوث و چې کله پولیسو د هغې ونه ونیول پولیسو ورسره خپل تفتیش وکړو دوی دواړو ومنله دوی درې ونه ومنله چې اویس مونږه قتل کړی دی. دوستانو چې وخت تېرېدو دوی یو پلین ساز کړو د دغه پلین په مطابق باندې دوی وچلېدل. دوی ویلي چې موږ به یو پلین ساز کړو چې موږ په ځان باندې واپس الزام ولګوو چې اویس موږ نه دی قتل کړی موږ پولیسانو ډېر وختونه ټکولي وو موږ د دغې د وجې نه د اویس شهید قتل ومنو. خو دوستانو چې کله وخت تېرېدو د پولیسو دوی سره هېڅ زیاتې نه کړې دوی په پولیسو باندې یو الزام ولګوو د هغه الزام د وجې نه دوی عدالت د جیل نه رها کړل. اول اسد او زین العابدین رها شول چې کله اسد او زین العابدین رها شول هغوی خپلې میډیا ته انټرویو وکړه ډېرې دردناکې خبرې ورته وکړې نو بیا د هغې نه یو هفته دوه هفتې بعد الیاس هم د جیل نه رها شو. الیاس اوس د جیل نه رها شوی دی او الیاس په خپل بیان کې څه داسې خبرې کړې دي وایي چې اویس شهید پلار بختور شاه اوس هم په غلطه نه دی بیا به هم په غلطه نه او بیا به هم په غلطه نه ځکه چې پولیسو ورته څه ویلي دي هغه په هغه باندې یقین کړی دی. پولیسو ورته ټول دروغ ویلي دي ځکه چې مونږه اویس نه دی قتل کړی په موږ باندې دا یو الزام لګولی شوی و چې تاسو اویس قتل کړی دی. پته نشته چې اویس چا ظالمانو قتل کړو چا ظالمانو ورسره دومره ظلم وکړو چې په موږ باندې بیا دا الزام ولګي. چې کله دغه خبرې وشولې نو بیا د اویس شهید پلار دوی ته وویلې تاسو ما اوسه پورې نه وئ معاف کړي او بیا به م نه معاف کوم ځکه چې دوستانو د اویس شهید په پلار په زړه باندې یو داسې اوبه اوښتې دي هغه اوبه اوس د تېره نه راځي ځکه چې اویس بچی ولا ډېر بېدردۍ سره قتل کړی دی او بیا د هغې نه بعد په اویس بچي باندې الزامات هم لګولي شوي دي. دوستانو د اویس شهید پلار اوس د اویس شهید د پلار اویس قتل ایل کړي خو د اویس د قتل الزامات ایل کړي ځکه چې دوی فنګر پرنټ یې میچ شوي وي اوس دوی وایي چې نه موږ قتل نه دی کړی دا قتل اخر چا وکړو اویس چا قتل کړو. دوستانو د اویس شهید پلار ډېر جاري وایي ما سره ډېر ظلم وشو ځکه چې د اویس شهید درې ونه قاتلان رها شول د اویس شهید صحیح قاتلان ونیول شول. دا وه زموږ نننۍ ویډیو که زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تلویزیون څخه مخه ووهئ زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.